الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثيل له ولا مماثل له ولا مثال له لا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا ولد له ولا والد له لا أصل له ولا فرع له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. सूरत आले इमरान आयत नंबर 102-103 देखे अल्लाह ताला मुसलमानान ता अमर और नहीं द्वाड़ो सरा ये खबरा महदूद करे दा कल चे ये खबरे मुतालिक अमर और नहीं द्वाड़ा राशि नागे खबरे के बियाद यौ ख्वा बल ख्वा गुंजाइश न पाती की लके यौ सड़े ता तवई चे द्वरा का तमुंजो का
نو ته به 2 رکعاته مونځ وکړې او که ته هغې نه زیات نور کوې هم کولی شي، ځکه چې هغه تا ته دا نه دي ویلي چې زیات مه کوه، خو درته ویلي دي چې 2 رکعاته وکړه. خو که یو سړی تا ته ووایي چې 2 رکعاته وکړه او مزید ونه کړي، نو دې خبرې کې اوس گنجایش نه پاتې کېږي چې ته وایې چې دا خو یې نه دي ویلي او ما خو داسې کړي دي. نه بس ته یې وتړلې بلکل شاته او د مخې نه یې ته داسې بند کړې چې ته بل طرف نشې تللی. دغسې الله تعالی په دې آیت کې امر کړی دی واعتصموا بحبل الله جميعا، او بیا یې نهي کړی ده ولا تفرق، تاسو ټول د الله رسۍ پورې را جمع شئ. خو ولا تفرقو فرقې به نه جوړېږي. بس دا خبره داسې را بند کړه په دې دواړو امر او نهي کې چې دې کې اډو گنجایش د بلې خبرې نشته. دا امر او نهي الله تعالی څه دپاره را لېږلی دی؟ بنیادي خبره الله دا ښودل غواړي چې دین اسلام یو اجتماعي عمل ته وایي، دا انفرادي عمل ته نه وایي. دین اسلام وپېژنئ مسلمان، دین اسلام اجتماعي د ټول امت مل کر و عمل تا دین اسلام دی. زمنګا ریل ګاډی د اسلام د پټلۍ نه چې غورځولی شوی دی په د ډېر محنت شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تشریف راوړو هغه د اجتماعي اسلام د پاره اجتماعي دین د پاره 14 کاله ډېر لوی محنت وکړ. صحابه کرامو وهل وخوړل، صحابه کرام په ګرمو شګو باندې څملولی شول، خپل زامن خلکو د کور وشړل. په دې پوزي کې مونږ ته پوزې انډېرې وایو، چټایي، په دې چټایي کې خپل بچي راونغښتل، بیا یې لوګی ورته وکړ. دا څه دومره لوی جرم یې کړی و؟ دا دومره غټه سزا چې سکروټې ورته وغوړولې او بره یې پې څملولو، بره یې پې کاڼی هم کېښو، په سینه هم سړی ودرېده. جرم څه و؟ سمیه یوه پښه یې په یوه وخ پورې وتړله، بله خپه یې بل وخ پورې وتړله، جامې یې ترې وایستې، خاوند او زوی هم تړلی دي. ابو جهل ورته ووی چې دا مسله پرېږدې که په منځ دې ونیمه کم. هغه څه جرم و چې سمیه کړی و؟ برچا او توره ابو جهل سره ورسره وه، او سمیه یو وخ یو طرف ته زور کړه، بل وخ بل طرف ته، او په دې منځ باندې ابو جهل توره پې کېښوه، په منځ باندې یې غوڅه کړه. جرم څه و؟ تمام عالم اسلام تاریخ وګوره، مسلمانه بیدار شه، تا ته نشه درکړې شوې ده، تا له چوسنۍ خوله کې ایښی شوی دی، ته چوسني باندې قلار شوی، خو ستا خېټې ته څه درځي نه. درنګ ساعت له به ته مرې،
ځکه چې کوم ماشوم په خوله کې چسنی دی او مور ته نه ورکوي دا به چسني سره وده شي دا چې راویښ شي بیا به هم دا چسني سره غلی شي خو درنګ ساعت له به دا ماشوم کمزوری شي بیا به مړ شي ځکه چې خولې له څه ورځي نه او دی مطمئن دی چې ما له خولې له څه راځي اخیری به دی مري امت مسلمه د رسول الله او د صحابه کرامو د خلافت راشده نه رستو دې امت ته چوسنی خوله کې ورکړی شوی او دا امت قلار پروت دی دا زمری وده کړی شوی دی دا زمری ټپېدلی دی لکه چې موږ ماشوم داسې کوناټو ته ورو ورو ټپو اخر وده شي تبلیغیانو ته په ټوله دنیا کې لوی پروتوکول ولې ملاویږي امریکا ولې پروتوکول ورکوي برطانیه ولې پروتوکول ورکوي د دنیا داسې ملک نشته چې د هغې ویزا تبلیغي غواړي چې هغوی تفتیش وکړي شته تبلیغیان دې په مرچو بوجۍ باندې نه کینی چې هلو زمونږ خلاف یې وکړه د تبلیغي پارټي او د تبلیغ دا ستا د پلار نه دی زمونږ هم در سره پکې حصه شته خبرې ته غوږ کېږده که د برطانیې ویزا غواړي بلا تحقیق سټمپ ورته لګي خلکه که نه لګي د عالم اسلام کې چې هر څومره دهشتګردي ورته خل دهشتګردي وایي موږ مجبوری نه وایو کني دا دهشتګردي نه ده هر څومره شور و غوغاوي خو تبلیغي جماعتونو باندې په برطانیه کې په امریکا کې په فرانس کې په ایټلی کې په ماریشس کې او په افریقا کې د دنیا یو ملک اسلامي او غیر اسلامي کې پابندي ولی دومره غټ پروتوکول ملاویږي دوی بنیادی کار دی د مسلمانانو وده کول دوی مسلمان وده کوي عبادت کوي منځونه الله نه غوښته کوټ کې کېنه اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے نو په دې باندې امر انګریزانو ته څه تاوان رسي الله بہت بڑا بہت بڑا ہے بہت بڑا چې څومره ویلی شي وایه څه نقصان رسي امریکې ته بہت بڑا ہے هغه به هم درته وایي چې بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے خو دومره بڑا ہے په دې نظام کې الله دومره لوی دی دومره لوی دی دومره لوی دی دومره لوی دی چې اسیچو کرسی نه نشي پاڅولی اوس ته خپله سوچ وکړه چې ته کم خوا روان یې زما په دې خبره غور کوئ آرمی چیف آئی جی ډي پي او وزیر اعظم دا خو لا لرې خبرې دي زمونږ الله دومره لوی دی دومره لوی دی دومره لوی دی دومره لوی دی چې محرر د کرسی نه نشي پاڅولی محرر د رشوت نه نشي منع کولی محرر غټه خبره ده زمونږ الله دومره لوی دی زمونږ په نظام کې زمونږ په غیرت او په ایمان کې یو پلار چې په یو ځای حکومت کوي یو پلار چې په اسکه غاړې کینی د زمانو په سر کې د لاندې ماتحتو په سر کې چې کله ماتحت بغیرت شي زمن د لګان شي د خلکو لاسونه د پلار گریوان ته ورسي الله تعالی تکوینی طور باندې ټولي دنیا باندې حاکم دی که په زور خلک رعایت کولای شي خو الله وایي ما تاسو ته اختیار درکړی دی چې زما دا بندگان د خلکو لاسونه زما ګریوان ته راپرېږدي که نه یې راپرېږدي خو الله دومره لوی دی چې بندگان یې په کلي کې یو سړی خپلې ښځې سره ښه سلوک ته مجبورولی د څومره لوی دی هلکه دا موږ لوی کړی
ولتكبروا الله على ما هداكم. الله فرمای تاسو روجه وساته او د الله لوی قائمه کوي په ملک کې. موږ د الله دومره لوی قائمه کړی دا چې په کلی کې یو سړی خپل خدي سره زیاته کوي، زمونږ الله یې سړی کوله العیاذ بالله. دا لوی شو. موږ الله وړوکی کړی، موږ الله جمعات کې بند کړی، موږ الله صرف مانځه ته کېنولی، موږ الله صرف ذکر ته کېنولی چې په دین او حالات ډېر خراب دي. بهر حکومت ډېر پاپولر دی، خطرناک، ډېر زیات غصه دي، بهر وینو اوس. او که هغوی له غصه ورغله جومات ته هغوی، خو الله جومات نه بهر بازار کې کار نه لري. نو ته په ایمان مسلمان یې، ته دا ته غیرتي زوی چې پلار دی جومات نه نشي راوتی، او دا ته غیرتي مسلمان یې چې رب دی جومات نه بار نشي وتی. العیاذ بالله. په دې کائنات باندې انسانانو باندې الله تعالی ویلي دي چې ته زما حکومت قائم کا، زه تا نه امتحان اخلم. ما او تا په خلکو باندې د الله حکومت قائم کړی. سمیه په دوه ټوکړې شوه. یاسر د هغې خاوند مړ شو. ابو جهل بلال سره څه وکړل؟ صہیب رومی سره څه وشول؟ په میدان باندې صلح کړی شو، ذبح کړی شول. تمام تاریخ د اسلام او د کفر پړاو که مسلمانان تاله مولا د نشې انجکشن لګولی، دی بېهوشه کړی، او دا انجکشن جوړ شوی دی په برطانیې کې. استعمالوي مسلمانان، مولای هم استعمالوي، تبلیغی هم استعمالوي، پیرانو هم اسپتالونه جوړ کړي دي. مسلمان وده کوي، راځئ 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 الله ذکر کو، لا اله الا الله، لا اله. او لکه بار دنیا لاړه انګریزانو وګټ، نجی مونږ د الله عبادت کو، مونږ دنیا سره تعلق نشته، مونږ دنیا څه کو، لا اله الا الله. الکه پلان کې جمعات بابری جمعات ورا نه جی زمونږ دنیا سره تعلق نه، مونږ حکومت نه، لا اله الا الله. اولو الکه پلانې ملکی مونیو نه چې دا خود سرکار کار دي سر زمونږ څه کار. الکه عراقي ونیو، لا اله الا الله. لږ نور زور ورکه عراق کې ونیو، الا الله. پاتې خلک ګډي دا نشه کېږي. تعالی دا پیر صاحب نشه در کړې ده. عراق کې ونیو ته نشه، فلسطین باندې جنگ دی ته نشه، افغانستان کې ماشومان مړه شول ته نشه، برما کې ظلم وشو ته نشه. خپله بستره در سره ده، مخکې د چیلې لګولې اوس 4 میاشتې لګوي. مخکې حج ته تلې صرف اوس پروژه کې عمرې لمځي. نو ته بېهوشه نه یې هلکه؟ نشه ته څه ته وایي؟ دا ملایان دومره سرنج ډکوي، د ذکر سرنج، د مانځه سرنج، د حج سرنج، د پیرې مریدې سرنج، د سرونو اچولو سرنج، ډراپونه مسلمانو ته لګېدلي. عافیه صدیقه یې یوړه، یا الله یا الله ته مسلمانانو سره امداد وکړې. او که تا ته څوک وایي چې ستا ښځه یې بوتله پلاني، ته دعا کوې که ټوپک راخلې؟ ټوپک راخلې. ته دعا کوې که کوتک راخلې؟ او چې کله په عالم اسلام باندې حمله شوې ده، کله چې د عالم اسلام لوري بوتلې ده، ته دعاګانې کوې. نشه نه یې؟ مسلمانه د تمام دنیا تاریخ پړاو که 3 ځل مې دا خبره راواغسته، بیا پکې منځ کې بله راشي. د تمام دنیا تاریخ پړاو په حکومتونو کې سزاګانې وي، خو یو انداز پورې وي.
سزاګانې شته. سړی را ایثار که په کوړو یې ووهه، اتیا دورې یې ووهه، سل دورې یې ووهه. دا تاریخ کې موږ لیدلی دي. سړی جرم وکړ، جیل ته یې واچاوه. دا مو لیدلی دي. سړی مړ کړ، مقدمه پې وچلوه، قصاص یې کا. دا مو لیدلی دي. خو دومره شدیدې سزاګانې لکه سمیه له ورکړې شوه، بلال ته ورکړې شوه، صہیب رومي له ورکړې شوه، صحابهو اکای دهایي له ورکړې شوه. او نن سبا په دې حکومتونو کې په امریکا کې عافیات ملاوي، بګرام جیل کې قیدیانو ته ملاوي، او زمنګ په ملک کې د دهشتګردۍ په نوم باندې پښتنو ته ملاوي. دا سزا ته تاریخ کې نشي ښودی. ژوندو انسانانو باندې په باګرام کې او په بل ځای کې او په بل ځای کې د دهشتګردۍ په نوم ډریلونه نه ایستلی شوي دي. ډریل ژوندي سړي ته ډریل کې سوری شوی، ټیکې ته غوڅې کړي شوي، ویډیوګانې راغلي دي. سړي تړلی دي او چاړه پکې شاته نه منډي. دومره سختې سزاګانې د څه شي دي؟ دا صرف دنیا کې د یو شي چې کله اقتدار څوک د چا نه اخلي نو داسې سختې سزاګانې ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو سفیان نه اقتدار غوښتو چاله چې مقتدر قوت به الله ای. هغه قوت چې هغه نه چیلنج کیږي، هغه قوت چې په هغه درخواست نه کیږي، هغه قوت چې دغه به هره خبره چلیږي، دا به په کائنات کې صرف یو قوت یا به د چای د ځمکې حکومتونو دا قصه جوړه کړې ده چې جی په ادارو والا باندې درخواست نه کیږي، د سپریم کورټ جج به نه پیش کیږي، صدر به مستثنا وي. دا په ځمکه د خدای کرسي چاله ورکړې شوې ده؟ انسانانو له. دې نه غټ شرک بلای ورته ودی. دا دومره سختې سزاګانې ولې ملاویږي؟ اقتدار. ګوره دا نه دی چې ملک ځي چا د لاسه، نه 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 نه. په دنیا کې هیڅ داسې دهشتګرد نشته چې هغه مسلمان وي او کلمه وایي. هغه دا قطعا نه وایي چې زما ملک خداداد پاکستان د هندوستان ته لاس کې ورشي، و به وایي. بلکې چې کله هندوستان پاکستان ته ګوته څانډلې وه نن نه څو کاله مخکې، بیت الله مسعود اعلان کړی و چې زه به 500 فدایان پاکستان په ملګرتیا کې په هندوستان باندې استعمالوم. که بیت الله مسعود د پاکستان دشمنو دا به ویلی وي. حاجی منګل باغ اعلان وکړ چې که هندوستان حمله وکړه موږ به ځنونو پسې بمونه وتړو. دا د ملک دشمنو. او که نن هم خدا نخواسته په دې ملک باندې کم ملک حمله وکړه، یاد وساته دا پښتون چې ته ورته دهشتګرد وایي، دا پښتون چې تا تېنه بالکل الفاظ نشي چې ښځه دې ته واغسته، دقه پښتون به په دې بلک باندې جنګیږي او ته به بیا هم پټ وې. ستا ای جي، ستا ډي ای جي، ستا ای بي افسران، ستا د سپیشل برانچ افسران او ستا د پولیس افسران که دا وجنګېدل زه به د سړي زوی نه. دا دومره سختې سزاګانې ولې ورکوي؟ دا تانس اقتدار خدای ته غواړي.
او ته د فرعون په شان بهاني جوړوي چې ستاسو ملک ته خطر حکومت نه ستا ته خطر ده. چې شه ده تا ته خطر ده، ملک ته خطر. والله چې دا پښتانه مخکیم جنگیدلی دي چې نن موږ جنگي، چې امریکا په دې ملک حمله وکړي، چې هندوستان په دې ملک حمله وکړي. مړه نور خو پرېږده چې مکې مکرمې ولا هم زموږ په دې ملک حمله وکړي. خدای راستی چې دا پښتانه وجنګي، جنګيږي به کنه به جنګي، او په والله ته به نه جنګي. خود فرعون په شان ستا کرسی ته چې خطرې شدید خطرناک سزاګانې مسلمان ته ملاوي. دا خطرناک سزاګانې همیشه د اقتدار په مقابله کې خلکو ته ملاو شوي دي. هیڅ جرم کې دا نه ملاويږي چې کله اقتدار ته خطر راشي بیا سړی په ځان نه پوهېږي. الله تعالی اعلان کړی دی دې آیت کې واعتصموا بحبل الله. اے قومه را غونډ شه، واعتصموا جمع صيغه ده، را جمع شه، را ټول شه، ټول شه. واعتصموا په خپله جمع ده، ټول مسلمانانو ته امر ده. بیا ورپسې وی جميعا. واعتصموا په خپله جمع ده، د جميعا ورپسې ولې وای چې شک ختم شي. ټول را جمع شي، یو به نه پاتې کېږي. جی هغه یو قسمو جماعت کې ذکر ته نه جميعا ټول امرا پاتسوا. یرجی اعتکاف ته ناست دي هغه راوباسه. جميعا ټول جمع شي په څه شي؟ بحبل الله. حبل مفرد ده، څه شی ده؟ مفرد یو ته وي. بحبل الله د الله پر رسۍ باندې، رسیو باندې نه، رسۍ باندې. یو رسۍ ده، دا رسۍ کومه ده؟ قرآن. ته څه وایي؟ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، فقها، محدثین، امامان، بزرگان، لیڈران، افسران، ملکانان. څومره رسۍ دي؟ ته مشرک نه مشرک زمون کلی کی ما تاسو ته چې یو ټوکی و هغه به ټوکی کولې و ټوکه باغ دا کولای چې وارسه مې د پندې نه راتاویږي. رسې خو پیژنې شل غزا رسې پړې وی چې وارسه مې د پندې نه راتاویږي. خو خلق ز پنداور نه مو وړي وړي پندې مې دی له شل غزا شي ته راتاوي. मुसलमान मुशरिक जी अभी नमाज पढ़ के आया हूं, वजू से हूं. د چوسنه ور کړی شوی دی. د زړه کې وایي چې کدا مونږ کوم دا اسلام دی. دا څه شی دی؟ مونږ چې اسلام و امریکا کې به دی ستا پلار هم نه وی کړی. روژه چې اسلام و ستا پلار به امریکا کې نه وی کړی. حج چې اسلام و ستا پلار به امریکې نه داخله نه وی کړی. ذکرونه فکرونه چې اسلام وي ستا پلار به په امریکې او په برطانیې کې دا نه وی کړي. پیری مریدي چې اسلام وي ستا پلار به په برطانیې کې دا کار نه وی کړي. او نظام عدل قائمول په ټول ځمکه باندې د الله تعالی قانون نافذول دا اسلام دی. دا ته په پاکستان کې نومواله چې تانه سرمن وباسي کوي نه وباسي. امریکا خو لري خبره دا اسلام دی. ټول دنیا باندې د الله نظام قائمول. واعتصموا بحبل الله جميعا. ټول را جمع شي یوې رسې پسې ودرېږي. یکې و خبره وکړي چې نظام به صرف اور صرف د هغه ذات چلیږي چې کم ذات دا دنیا پیدا کړي. په دې ځمکه هغه حق لري د حکومت، د سزا متعین کولو حق هغه لري، د هغه بندگان دي. نو د هغه مرضي ده چې هغه ولا څنګه سزا تجویز کوي. زه د کور مشر یم، زما بچی دي،
زما مرضی ده چې زاغوی ته څه شی وزه نه لوګان په خورم که چرګان په خورم، دا حق زما دی. بل سړی زما د کور فیصله نشي کوي، او کبل سړی د چا د کور فیصله کوي خلک ورته دوس وایي کنه، وی دوس ته مړه د خپل کور کې واک نشته، پلانې د کور واک کوي. نو دا د رب کور دی، دا دنیا د رب دا، انسانیت رب پیدا کړی دی، وسایل د رب دي، معدنیات د رب دي، ښځې او نر دا د رب مخلوق دی. په دې دنیا کې چې څه دي دا د رب مخلوق دی. په دې باندې حق څوک لري؟ په دې باندې د قانون حق څوک لري؟ دې ته د سزا ورکولو قانون جوړولو حق څوک لري؟ ولا تتبع الهوا. الله فرمایي ما قوانیننا علاوه به خواهشاتو پسې نه ځي. خو چې کله اولاد یا بندگان یا فالوورز بے غیرت شي، بیا د هغوی خدای حاکم نوی. العیاذ بالله، العیاذ بالله، نقل کفر نه باشد، د هغوی خدای بیا حاکم په ځای محکوم شي، د امیر په ځای مامور شي، د خالق په ځای مخلوق ته جوړ شي، د زورور په ځای کمزوری ته جوړ شي. نن زمونږ رب العیاذ بالله او د هغه لخته او د هغه قانون دا د یو مولا طاقت نه لري چې د منبر نه راځي. یو مولا تلار نشي خوده، په کلی کې د یو سړی قبله نشي درستولای چې ته ښځې سره ظلم ولیکې. ولې؟ دا الله دا کمزوري ځای ته چا راوسته؟ ما او تا ټولو. منګ فالوورز یو چې منګ بغیرته یو، نو زمنګ مشر، زمنګ پلار، زمنګ لیډر هغه به چې کم دی داغه ګریوان ته به د خلکو لاس. مسلمانه دین اجتماعي عمل ته وایي. چې شي ته وایي؟ اجتماعي عمل ته. نو الله فرمایي واعتصموا بحبل الله. رسه صرف یو الله ذکر کړی دی، صرف قرآن پورې به منګولې خښې کی، نور به هر څه پرې دی او د قرآن باندې به قربان. ولا تفرقوا، فرقې به نه جوړوئ. زه تاسو له یو مثال وړوکی غونې درکړم، مسلمانه ځانونه پې پوهېږي. د روژې مسلمانانو، د یوه میاشتې مسلمانانو د یوې میاشتې دپاره سهارونو باندې ګومنځې تېرې کړې او ته راوته بنډې راکړه. نن مې یو ملا اورېده وی چې یوه سجده په 80,000 باندې بدلیږي. انا لله و انا الیه راجعون. دا هغه قوم دی چې مسلمان په نفلونو باندې تباہ او برباد، فرائض پاتې. امریکا دندنا ته ګرځي، د امریکې غلام هم د ملک بادشاہ وي، او د رب چې غلام وي هغه خو خود څه شی نه وي چې رب په خپله العیاذ بالله موږ تر دې حده کمزوری کړی دی چې هغه د چا په سترګو کې سترګې. دا زما او ستا د لاس. روژه دا جامې دي ما اغوستي دي، ته راو چې بیا کور ته ننوځې، یاره نن هم پوره قرآن واورېده الحمدلله. ښځې ته هم داسې نیغ نیغ کېږي، بلکې اوس خو ښځې مو بس هم ورپسې ولاړي. او یا دا روژه چې تېره شي بیا دغه کم اسلام چې دی دا بیا د اختر ورځې نه پس مولا ځان پسې سترګې غړوي، شاته کله ورپسې 5 کسان ولاړي، کله 10 کسان. دا کم اسلام مسلمانه چې ما او تا ته راپاتې دی، که تا ته الله بصیرت درکړه والله چې دا اسلام به ته هم په 2.5 روپۍ نه حلي. دا اسلام نه دی، دا چوسنی دی. دا تا له چوسنی خوله کې درکړی شوی، تراویح چوسنی دی. د ملایان کشي څومره زما دې بیان باندې اور اغستی دی، اغستی دی. والله
الله گواه دی چې دا نفلی عبادت چې د ځان مړ کی د دا سنت ثابتوله ځکه چې دلته د سنت ټکي فقها ایجاد کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلی مبارکینا اړو د سنت ټکي د تراود لپاره ثابتوله نشي او دا یو روایت چې کوم دی بار بار پیش کوي سننت لکم د دې معنی دا ندبت لکم او دا روایت هم ضعیف ده دی کې بقاعده یو راوی داسې راوی ده چې محدثین وی لا نعرفه منګه د سره پیجن نه چې دا څوک دی نظر ابن شیبان الحرانی مجهول راوی ده پکې د کفر او د اسلام او د نوم او د نموس پته نشته ضعیف روایت ده په دې کې سنن تو راغله ده د دینه مراد سنن تو معنی څه ده ندبت لکم ما تاسو لا نفل ګرځولي معنی دا ده او چې دا کم روایتونه بعضی مولایان پیش کوي کتاب اوچت کی به حق لیکلی دي تراویح لفظ مفتی سے وایي چې په قران او حدیث کې نشتا دا د به حق نقل کړي مولا صاحب دوه خبره یاد کا مولا خو یې کنه سړی لیونه خو نه کنه بیهقی د دریمه او د څلورمه طبقه کتاب ده مصنف ابن ابي شيبه بیهقی مسند ابي يعلى او د تاریخ کتابونه تقریبا 27 کتابونه داسې دي چې هغه باندې شاه اسماعیل شهید چې ته معنی زه خو قران نه سوا څه شي نه منم خو ته خو معنی کړه پتا حجت ته شاه اسماعیل شهید شاه ولی الله په حجت البالغه کې جسٹس مفتی محمد تقی عثماني په درس ترمذی کې دا کتابونه لیکلي دي چې د دریمه او د څلورمه طبقه کتابونو نه احکام نه ثابتي به حقیقت هغه کې دی مولا صاحب دینه احکام نه ثابتيږي د دې خلاف اجماع شوی د امت کې چې دا منګړد او چې کوم روایت پیش کوي دا د پیغمبر حدیث نه دی دا اثر د صحابي دی څه شی دی ستا غپلار بهم په حدیثو کې ونه خای حدیث د پیغمبر قول ته وي خلونی غلوي په دې نفلی عبادت خلق نشکوي د دې په ځای باندې د خلق پاتې خپل کلی کې دی وګرځي پښتنه دیو کی یو دروازه دی وټکې بچی دی مشوم راو غواړي بچی بیګا تاسو پخ کړیو څو قسمه ترکاری و درکره وړه درکرشتا چینی درکرشتا الوګان درکرشتا مور دی ورځي په څو درونو ګرځي رور دی په څو دارونو ګرځي دنده مو څه ده روزګار څه کوي دې تراو په ټیم کې د گونډي په علاقه وګرځا او هغوی ته خوراک مهیا کا قیامت ورځ کې مان لیکلی واخلا چې تا تبا د دې تراونه یو په کروڑ زیات ثواب ملوي یو په کروڑ په لس چنده شل چنده در چنده څلوېښت چند په کروڑها به زیات ثواب دته ملوي ځکه چې دا زه چې کم څه یادوم دا قرآن کې راغلي دي دا فرض دي گونډي پښتنه کول د گونډي ته روټۍ مهیا کول داغه حیا ساتل داغه د چنې او د علاج غم کول دا قرآن کې راغلي دي دا فرض دي او استاد دا تراوی په حدیثو کې نه دی راغلي دا په آثار او د صحابه کې راغلي دي خو هغه هم روایت کمزوري دي چا تړلي دا زیات نه زیات مستحب او نفلی عمل دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تهجد دی هر کتاب چې راړوي بخاری چې راړوي هغه به لیکلي با کتابو قیام رمضان کتابو قیام اللیل کتاب التراویح دا به مولا بر لیکلي لاندې چې روایت کې راځي نو هغه کې به قیام اللیل وي یا به قیام رمضان وي که دوه دریم ټکی د ثابت کتاو غټله موبایل او چې دا کمو ځایونو کې در کمو روایتونو کې چې د تراویح ټکی راځي دا به وي د دریمې او د څلورمې طبقې کتاب احکام هم ترې ثابتېږي او دا به وي اثر د صحابي د پیغمبر حدیث با
خل بغلاوي ته چې د عربی ټکی چرته وګوري ته زړه کوي چې کدا حدیث مسلمان په نفلی عملونو تباہ او برباد شي فرایض دی پرخي ستا په محله کې په کلی کې چې څوک نهار وي نو پتا باندې د هغه امداد فرض دی او حج تا د لپاره نفل دی کته کروڑپتی وي کنه خو چې کلی کې د ترڅو پورې غریبانان دي دا فرض دی څو پورې نی پوره کړی ستا حج نکیږي ستا مولا کې که طاقت وي نر وي د ماته وخای ستا حج نه قبليږي ستا عمره نه قبليږي ستا خپل عبادت نه قبليږي چې زه ستا د کور خوا کې وم او وږی وم زه نهر وم زه بربند وم زما زامن زما لونه زما ښځه پردو کورو کې ګرځي یا دروازو ته سترګې غړوي چې څوک به څه شی راوړي او ته حجونه کوې ته منځونه کوې ته روجې ساتې ستا هېڅ شی ځکه چې ته فرض پرېږدې لکه څنګه چې اودس فرض دی که نه اودس د څه شي دپاره فرض دی چې اودس دې نه کړی مونځ دې کېږي دقسې دا اجتماعي اعمال د ګاونډي حقوق په کلي کې د یو بل حقوق پوره کول دا فرض دي څه شی دي او دا فرض دي چې نه وي ادا کړي دا فرض دي نه ادا کړي افسوس ته چې د یوې میاشتې مسلمانانې جماعت مو ډک کړی او که روژه تېره شوه بیا به زمونږ جماعت ډک نه بیا به چې کوم دی بارانډې کې یو څو کسان ولاړي او دا دننه جماعت خو به خیر لږ ډکي بس دا ستاسو دین دا ستاسو اسلام تاسو ته ملایانو ویلي دي چې تسبیح راواخله سبحان الله چې ووایي وی چې یو ترکه اصل کاله 500 کاله د هغې ونې لاندې مزلو کې دومره جنت الله تعالی درکوي نو دا ډېر نه موږ نور غواړو نه بس دا یو سبحان الله مو ډېر دی څه به مړو ده به شو مزې به وکړو اصل دین دی اجتماعي عمل د الله قانون په ټوله دنیا باندې قائمول او دا جدوجهد کول چې مسلمان دې خبرې ته تیار شي او مسلمان په دې پوه شي چې دا یوازې منځونه دا حجونه دا څومره انفرادي اعمال چې دي دا دین اسلام دا نه دی دا تاله چوسنی درکړی شوی دی ته پې غولولی کېږي صرف په دې ته نه جهنم نه خلاصېږي چې څو پورې د رب العالمین د ټول لزمکه او د کائنات بادشاہ نوی ګرځوله تاسو ته لیډر څه وایي چې کله الیکشن ته ودرېږي رونو تاسو ما کامیاب کړئ زه به بیا در سره داسې انشاءالله چې تاسو حقوق به زه غواړم وایي که نه وایي تاسو ما کامیاب کړئ دقسې الله تعالی وایي چې رونو بندگانو تاسو ما حاکم کې په دنیا باندې زه به تاسو د جهنم نه بچ کړم کني چې را نه شي پوزې را نه وړي ما به حاکم کوي تا باندې امتحان دا دی چې ته به دنیا کې په دنیا خلقو ما منې داسې به مې منې چې زه ووایم چې ناست خلق به ناست وي چې زه ووایم چې پاس خلق به پاس وي چې زه ووایم چې شپه ده نو شپه به وي چې زه ووایم چې ورځ ده دا طاقت د خدای شته په حکومتونو کې هلکه دې حکومتونو کې د خدای دا طاقت شته موږ وله ورکړی دی کم ملک دی چې الله پکې د الله قانون پکې اډر وکړي او مخه به کېږي شته ته خو د الله د اډر خبره چېرته په تاڼه کې وکړه چې ته چې دا اډر راغلی او ته چېرې چې قرآن کې دا اډر راغلی دی ته ګورې چې سپوږمو ته دې وهي که نه او ته چې بره نه اډر راغلی ما ته بره نه اډر ته به ورته چې بره نه دا راغلی دی نه 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 چې دویم ځل دې ورته ووایي چې بره نه دا راغلی دی ته په ایمان وایې ته به کوم ځای کې وي تا الله په خلقو نه دی منلی تا ورته ویلي چې د دومره دنیا چې پیدا کړې ده د خدای موږ سره نور کار نشته سوا د 2 رکعاتو نفلو نه او تراویح چې کله روژه شي تراویح به مو له کوو خیر نور څه غواړي ستا لوږې سره د الله څه دي ستا 2 رکعاتو سره د الله څه دي تا نه چې الله څه غواړي هغه خبره ولې نه کوي
زه تاسو له یو مثال درکم. دا ډله بازی، زه دیوبندی یم، زه پنجپیره یم، دا وهابي دی، دا پلان کې دی، دا جمعیت دی، دا نیشنل دی، دا پیپل دی، دا مسلم لیگ دی، دا تحریک انصاف دی. موسی علیه السلام واقع خو به تاسو اورېدلي ځکه چې مولایانو خو دغه کیسې بیان کړي دي، نور خو هېڅ شی بیان نه دي. موسی علیه السلام چې کله کوی تور ته لاړ او هارون علیه السلام یې پرېښو په خپل جانشیني که ورته وویې چې ما نه پس د دې خلکو خیال ساته، د اسلام او د دین او د احکامو پیغمبر و. هارون علیه السلام هم چی شی و؟ هارون علیه السلام چې پاتې شو، موسی علیه السلام لاړو، بني اسرائیلو څه وکړه؟ د سخي عبادت یې شروع. هارون علیه السلام څه د پویولو کوشش وکړ، خپل دعوت او تبلیغ کوشش یې وکړ، خو خلک منع. ورته وویل چې موسی علیه السلام نوي راغلی، موږ باندې غرض مه وهه، زموږ خدای دغه دی، موږ لټولو، دا خو اوس موږ ته پته ولګېده چې دغه خیر دی، موږ خدای دی. هغه ته نه غله ده، خطا شوی دی. ای کوی تور کې لټوي، شی دلته راووتو. قرآن کې د آیتونه راواړوي چې کور ته لاړ شئ دا وګورئ. موسی علیه السلام چې کله راغی، دومره غصه شو ورور ته چې هغه په ګیره او په سر کې راونیو. شته قرآن کې هلکه ولا ډېر خلک سر نه خوځوي، پته ورته نشته. اخ مسلمانان، اخ مسلمان، څومره ښکلی مسلمان یې، د خدای کتاب نه نه یې. او تا ته پته شته چې اسلام نه دا قرآن لرې کې هېڅ شی نشته، چې دا شی نه وي هېڅ شی هم نشته. اوس ته سوچ وکړه چې موږ څنګه مسلمان. د قرآن صریح آیت ته چې کله موسی علیه السلام راغی، داسې غصه شه چې خپل ورور یې په دې سر او په دې ګیره کې راونیو، داسې ګړیچې وله ورکړې. او هارون علیه السلام ورته وویل چې ای زما وروره، لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي، ای وروره په دې سر او په دې ګیره کې مې مه نیسه. ولا تشمت بی الاعداء، د سیال او ساخرو د غیر چاپیر دشمنان را باندې مه خوشاله وه. هغو ته تا نه خلک څنګه مشرکان شوي دي، تا نه څنګه د سخي عبادت کړی دی. د هغه الفاظ واوره. د هارون علیه السلام جواب، یو پیغمبر غصه دی، سوال کوي تا نه دا کار څنګه شوی دی، دا خلک څنګه تا نه مشرکان شوي دي، او د سخي عبادت څنګه برداشت کړی دی تا. بل پیغمبر ولا جواب کوي، قرآن راوړی دی. پیغمبر هارون ورته وایي چې ای وروره ما ځکه ډېر زور ونه که چې بیا به سبا ته وایي چې فرقت بني اسرائیل ولا ترقب. امری دی که الیه دی؟ حافظان بني ولا ترقب قولی. ورته وایي چې وروره څه مې ځکه ونه کړل مزید چې ما وی چې سبا به ته وایي چې بني اسرائیل دی فرقو کې تقسیم کړل. فرقت بني اسرائیل، ځکه چې دوی ډلې خو جوړېدې چې د شور کړی وی، مسله یې اوچته کړې وی. څو ډلې جوړېدې؟ یوه ډله به هارون علیه السلام سره ودرېده، یوه ډله به د سخي سره ودرېده. نو هارون علیه السلام ورته وایي چې زه یریدم چې ته به راته وایي چې فرقت بني اسرائیل ولا ترقب قولی، چې تا بني اسرائیل دوه ډلې کړلو، ما ته د انتظار ونه که. موسی علیه السلام غلی شه، مطمئن شه. پیغمبر د پیغمبر نه جواب وغوښته، پیغمبر ولا جواب وکړه، پیغمبر په مطمئن شه. څه پته ولګېده؟ پته دا ولګېده چې دا ډلې کېدل د سخي د عبادت نه لویه ګناه وه. د فرقې جوړېدل د سخي د عبادت نه، د سخي عبادت هم شرک دی، ډلې جوړېدل هم شرک دی. خو نبی د سخي عبادت برداشت کو چې دا وړوکی شرک دی، او ډله کېدل یې برداشت نه کړل چې دا غټ شرک دی. نو هارون علیه السلام هم په دې شرک څو ورځې صبر وکړ چې دا شرک دی وي، خو چې دا شرک را نشي.
او موسی علیہ السلام هم چې جواب واورید په مطمئن شو چې خدي کړی دي. معلومیږي چې ډلو کې تقسیمېدل د سخی د عبادت نه، او موږ تاسو تقسیم یو کنه یو تقسیم. ځکه قرآن وی وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. سورۃ یوسف کې الله وی چې چا هم په الله ایمان راوړی دی کلمه یې ویلې دا سره د کلمې او د ایمان مشرکان دي. امون ته د جنت پته مای ته لا تراوی کوي ته سره مسلمان نه ورورا د ګوندی حق ته تر اوسه فرض نه غني او تا ته پته شته چې فرض شو فرض نه غني مسلمان نه پاتې کیږي. د خدای حکم نه غني تا دا ویلی دي چې مونږ روزه حج زکات دا فرض تا اوسه پورې دا نه د تسلیم کړي چې د ګوندی حقوق فرض دي. تا دا نه د تسلیم کړي چې بل پسې خبرې نه کول فرض دي، غیبت نه کول فرض دي، د چا حیا ساتل فرض دي، د چا عزت ساتل فرض دي، د چا خېټه مړول فرض دي، د چا تن پټول فرض دي. دا تر اوسه پورې مسلمانو فرض ګڼلي دي. دا حجونه دي او دا عمرې دي او دومره ګيري دي او په دې صف اول کې ولاړ دي. زه درته چیغې وایم چې مسلمانانو نور خو نشته ایمان، کم از کم د جمعې بیان لا خو راځه کنه. موټر سایکل الله درکړي دي، سایکل الله درکړي دي، ګاډي الله درکړي دي. په هفته کې یو ځل دې ته بیان ته نشي راتلی. دین زده کا په والله که مولا سره دین شته سوا د کتابونو نه. دا کتاب دی امام بخاری صاحب لیکل. لکه امام بخاری صاحب څوک دی؟ خدای دی رسول دی. نو چې خدای او رسول نه دی منګ یې څه کوو؟ امام اعظم صاحب لیکلی دی. امام اعظم صاحب خدای دی رسول دی. علماء دیوبند لیکلی دی. علماء دیوبند خدای دی ملائک دی. نو منګ یې څه کوو؟ اخر یروجی زکریا صاحب لیکلی دی تبلیغیان وای. شیخ الحدیث صاحب لیکي. شیخ الحدیث صاحب څوک؟ شیخ الحدیث صاحب خو هغه سړی دی چې کراشي زی کور تم نه پرېدم زما د خځې ته ساتره دی نه دی ساتره ستا څه کیږي؟ زمونږ چې ته ستر نشته څوک دی؟ بس ما ته هغه ووایه چې الله څه لیکلي. مسلمانه دا دومره غټه خبره به ته کله زده کوې؟ د دې دپاره به جدوجهد څوک کوي؟ او چې کوم مسلمان ته دا مسله وښایي د هغه زړه کې دا راشي چې یاره دا خو ټوپک راغستل غواړي جهاد کول غواړي. نه د ټوپک طاقت یې تلی دی. کښېنه غلی کښېنه. قوتونه، ټکنالوژي، طاقتونه، میزایل، جازونه دا هر څه تا چاله ورکړي دي؟ عالم کفر له دې ورکړي دي. دا خو ستا مولا علم دی ته وایي چې صرف استنجا طریقې زده کي. تا ته مولا علم دار خودلی دی چې مونځ به څنګه کوي. 8 کاله دې زوی ولېږلو چې راشي هغه نه ته صرف ورزر د مونځ د روژې پوښتنه کوی شي. ته ترې دا پوښتنه کوی شي چې میزایل څنګه جوړېږي؟ حالان کې قرآن میزایل هم ښودلي. داسې ټکنالوژي کې دنیا کې داسې جاز داسې ټمبه مو ښایه چې د قرآن نه ذکر کړی. کني د ماښام نه پس ما درس اوره تا ته پته ولګي چې پکې ویلي دي که نه دي ویلي. او چې دا تا نه وي زده کړي ته سره عالم یې نه. قرآن کریم وایي انما یخشى الله من عباده العلماء. چې کوم ځای کې دا آیت راځي دې آیت نه شاته راشه. 3 آیتونه 4 آیتونه شاته راشه او دا بیان واوره. دې کې الله تعالی د تمامې دنیا علمونه چیړلي دي. ټکنالوژي چیړلې ده، حیاتیات چیړلې ده، بیولوژي چیړلې ده، فزیکس چیړلې ده، علم طبقات الارض چیړلې ده، شمسی نظام چیړلې ده، قمری نظام چیړلې ده، موسمیات چیړلې دي. بیا ورپسې ویلي دي چې انما یخشى الله من عباده العلماء. دغو علمونو باندې چې پوهېږي دا عالمان دي دا به د خدای نه ډېر یېري. او تا دا ټول علمونه راجمع کوي استنجا او یو او دا ګوته به داسې خوله کې وایي داسې او مسواک چې کوم دی که نه دا به داسې اول نه وایي دا بیا غاښونه خرپوي دا به داسې وایي. او پیغمبر علیه صلات وسلام دا دې دپاره تا 2 کالونه تللی دا استنجا خو زمونږ نیالم ورځي هغه خو 2 کال تن ده تللی. استنجا نه کوي زمونږ ښځې هلکه. منځونه نه کوي، حجونه نه کوي، روژې نه ساتي. هغه خو مدرسې ته نه دي تللي. ته د 8 کالو ته دې له تللی وې چې صرف دا چل دې زده کړو چې په روژه کې به ارت نه کښېني کني بیا لاندې نه اوبه نه وځي. ولې دا څه ټنل دی څه؟
الله داسې نظام جوړ کړ ته لیونی یې که څه شان دا مسلې دي چې ته یې کوې مسلمانه دا قرآن تا نه دی زده کړی زه تاسو نه هر ځای کې عهد اخلم چې ودو الله بندګان اسلام منځونو رجوع ته نه وایي تنهایی اعمالو ته اسلام نه وایي ان الدین عند الله الاسلام اسلام دین دی او دین قانون ته وایي ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک ای فی قانون الملک او دا یاد وساته که دا بنده خدای پاک د خپل دین ذمہوار دی زی په ځان ودروم نه په ما دنیا بعد اورانه نه ده خو کدا بنده لاړه تا سرمانونه ونه که د سړي بس وی دقه استنجاګانې به کوئ حکومت او حکمرانی به همیشه د انګریزي او په ستاسو ملک باندې به هغه سړی حکمران وي چې هغه د انګریز غلام چې امریکې ته نه وي تللی او دلته ګوته نه وي لګولي دی د دې ځای کې په سیټ باندې کېږي او په دې مسلې تاسو ټول پوهې خو غیرت درکې نشته ایمان درکې نشته او ځان په دې منځونو رجوع غولولی دی بس کلال وړه یره جي بس الله نه به غواړي یا الله ته قانون د قرآن د نه راولي داسې څانګې ته به چې بلکل الله تعالی د سوال دی او هغه قبلول چاته په دعا باندې حکومت ملاو شوی دی تر اوسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دعا ملاو شوی که بدر ته ووتو جنګ یې وکړه احد ته ووته جنګ یې وکړه حنین ته خندق ته سرایا غزوات څنګه ملګری د لاسه ورکړه ته چې د الله خبره راشي تعالی دعا را یاد شي نفل د لرایت شي یره قنوت نازله شروع کې اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن د سار په منځ کې یره جی علماء قنوت نازله شروع کړه تر اوسه پورې خو يهود تبانش الله تعالی ویلی دي چې حرکت نه کوي زه دغه سي قتلونه خدای پاک خپل توري نه چلای هغه که خپل چلولې بیا د خل ټول په زور مسلمان کړي وي الله تعالی اختیاري غواړي الله تعالی وی چې نظام په خلق راولي نور دینونه دار چا خپل اختیار دی نظام په زما په زور راولي نظام به زمای قانون به صرف زما چلیږي او دیندار چا خپل دی که یو سړی اسلامی نظام کې دن نه وي چې زه هندو یم به هندو دي زه سیکیزم خوښوم سیکیزم دی خوښوي زه عیسائی یم زه عیسایت باندې پاتې کېږم بالکل هغه ته اجازت دی یاره زه بت عبادت کوم شل زل دی وله کوي ټول ورځ د رام رام جای سیتارام کوي خو قانون به د چا مانی او ته منځونه عبادتونه الله ته کوي قانون دی د غیر الله منلې نو مسلمانه خبره می بنیادی کوله واعتصموا بحبل الله را جمع شه څومره چې مسلمان یې دا الله پر اسه باندې ولا تفرق جميعا طول ولا تفرقوا تفرقا او فرقه کی تقسیمیدل دومره لوی کفر ده چې هارون علیہ السلام د سخی عبادت برداشت ک خود بنی اسرائیل ټوکړه کېدل او په فرقو تقسیمیدل یې برداشت دې ځای باندې غور وکې بیا توبه او باسه د دیوبندیت نه د پنځپیریت نه د وهابیت نه د تبلیغیت نه د نشنلیت نه د پلانکیت نه چې دا څومره څه دي منګه تا ته پته شته د انګریز په حکومت کې بقاعده پارټیانو رجسټریشن قانون دی اډیننس چې کڅوک پارټي جوړوي هغه دی رجسٹر کی مزید کوي دا ولی د انګریز قانون کچری دا پارټي جوړول اسلام وې نو د انګریز په قانون کې به د اجازه وو کم شي کې چې د انګریز په قانون کې د کم شي اجازه ته پويږي چې دا اسلام تنن وای چې زه د الله اقتدار قائموم اړو کوته کوټو پک مراخله صرف وای چې اقتدار د الله غواړم دا الله نظام بچلیږي ته ګوره چې تاسو سره څه دا وشو د پښتنو سره چې کیږي دا په نظام کېږي بل شي باندې مولانا صوفي محمد سره چې څه وشو په څه شي وشو شیخ ولی الله قبل گرامی سره چې څه وشو په څه شي وشو ولې دا موږ د چا غلامان یو چې څوک به وایي چې دا دهشتګرد دی موږ به ورسره منو چې دا دهشتګرد دی نه څوک هم چې د اسلام د نظام خبره کوي یا دهشتګرد ولې ستا حکمران باندې انګریز محنت کړی هغه ته انګریز خپل بی دینی خودلې دا مولا تا ورته دینه زه دا قسم سره وایم دا خبره مې
پزړه کانه کېږدې وای وره والله که زمونږ حکمران دومره لوی کافر وي چې د اسلامي نظام نه غواړي والله که دا دومره لوی کافر وي دته دا پته نشته چې اسلامي نظام نه بغیر سړی مسلمان نه پاتې کیږي دته دا پته دته مولا دا مولا غولولی دی وتی چې مونږ چې کوي نوره څه مسله ده بس چې لا اله الا دی وی خبره ختم جهنم کدر دا حکمران په صحیح مسئلې پوه شو کدا حکمران زما جمعات کې مانځه ته راغی او دا خبرې واورېدې او زما حکمران زما درس قرآن واورېده او زما حکمران زما قرآن واورېده زما د الله په ذات قسم وي چې تا نه به مخکې دا حکمران دا جدوجهد کوي چې الله دې حاکم شي دا مولا غولولی دا څه چې مسلمان کوي دا جزان خبر نه دي دا عوام چې دا نن په روژه کې جمعات کې نه ځایږي او روژې نه بغیر بیا دا نه وي هسې ته په ایمان دا ګمراه دي که دا مولا ګمراه کړي دي دا ولا چې مولا ګمراه کړي دا په دې نیت راغلی دی چې په روژه کې ډېر لوی ثواب نه په روژه کې ډېرونه لویه ګناه ده دا پته دې کړې ده چې په روژه کې عبادت ثواب ډېر لري دا خو ته مولا ویلي دي که هلکه روژه کې سجده ثواب زیات لري نفل ثواب دا یې درته نه دي ویلي چې په دې کې بیا ګناه هم د نورو ګناهونو نه ډېره درنه وي دا یې درته ویلي دي په دې کې چې بیا ته د ګاونډي د حقوقو پوښتنه نه کوې نو هغه د نورو ورځو نه ډېر خطرناک که ګناه ده په دې ورځو کې چې ستا کره دوړه شته او غریب کره نشته نو په نورو ورځو کې به کیدی شي چې جهنم ته پرېوځي او په دې ورځو کې به د جهنم لاندې تل ته پرېوځي دا هم درته ویلي دي که نه بس صرف یې ته ویلي چې یاره جي بس شل تراویح کوه او قرآن تا ته پته شته چې په تراوو کې ختم قرآن ثابت نه دی او زه چې درته وایم چې ثابت نه دی د ملایانو کتابونو پسې بیا مه ځئ چې دا یې راغستي دې کتاب کې لیکلي دي کښېنه دا ټول ما پړاو کړي دي تاله یې نومونه هم نه درځي چې ما کم پړاو کړي دي دا چې زه درته یم چې ثابت نه دي دا ثابت نه دي نه تراویح شته هیڅ داسې کتاب چې هغه طبقه اولا او طبقه ثانیه سره تعلق لري چې کومونه احکام ثابتېږي د مسلمانانو په نزد په هغې کې به ته د تراویح نومونه ښایي بهقي وغیره کې به یې ښایي هغه د درېیمې او د څلورمې طبقې د هغې نه احکام نه ثابتېږي او روایت دی کمزور او روایت دی اثر د صحابي د پیغمبر حدیث د پیغمبر په الفاظو کې کتا د تراویح نوم وښودلو انعام به درکړم عوامو ته یې څه لخایي په نیټ یې څه لخایي ماله ټلیفون وکړه او راته ووایه چې پلاني کتاب کې دا کتاب هم مستند دی روایت هم مستند دی او رسول الله حدیث دی او تراویح ټکی پکې دی لا اله الا الله زما د الله په ذات قسمي که ما انعام در نه که زه به د سړي زوی نه ته یې ماته وښایه کتاب راځي چې خلق په دې نه پوهېږي چې دا کم کتاب دی د کمې درجې کتاب دی او دا روایت څنګه دی او دا کمزور روایت دی او که دا ضعیف دی او په دې روایت کې دا اثر د صحابي دی او که دا حدیث د رسول دی عوام په دې الحمدلله بعضې خلک پوهېږي ور سړی خو ځان نه پوهوي دا بس دغسې ناست دي که مسلمانه ځان پوهې که مانځه نه لوی فرض دی د ګاونډي حقوق دا ولیکه ځان سره مانځه نه لوی فرض دی حج نه لوی فرض دی روژې نه لوی فرض دی د مسلمان پرده ساتل حیا ساتل روژې او د مانځه نه لوی فرض دی غیبت نه کول غیبت نه ځان ساتل د فرض مانځه نه لوی فرض دی د روژې نه لوی فرض دی ملا دې غولوي ملا دې دوکه کوي مونځ د غیبت په مقابله کې ډېر وړوکی عمل دی غیبت چې جاری وي مونځ سره پاتې کېږي نه الغیبت اشد من الزنا زنا نم خطرناک شی دی غیبت تاله وړو وړو عملونه اسمان ته خېجولي ته مونځونه ټوله ورځ کوي خو د کلي یوه ښځه ده نه پاتې نه ده پلانکۍ ښځه داسې ده پلانکۍ داسې ده پلانکۍ کنجره ده پلانکۍ داسې ده پلانکي ته خو پلانی ولاړو پلانکۍ هلک خو داسې دی پلانکۍ داسې دی نن خبرې داسې هلکه کور کې جګړه هلکه ښځې داسې وي سړي ده تاسو نه څوک پاتې دي ټایم ختم شي زما خبره ختم نشي مسلمانانو
دې کلام ته وګورئ، دې قرآن سره وعده وکړئ چې دې قرآن سره به تعلق ساتو. لاس پورته کړئ. دا قرآن سره وعده وکړئ، دا قرآن سره وعده وکړئ چې دې قرآن سره به تعلق ساتو. دې قرآن باندې وعده وکړئ چې د ماښام او د مازدیګر کم درس کوو دا به موږ خامخا اورو. مسلمانه یاد وساته تر کم وخته پورې به تش دقه بې نتیجې عملونه کوي. اسلام ما تاسو ته یو آیت ویلی او اخیری دی بس. قرآن وی وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض. الله فرمایي چې څوک ایمان راوړي او نیک عمل وکړي زه هغه ته خلافت پس مکه ورکوم. 1400 کالو کې زموږ خلافت قایم شه. معلومیږي چې موږ ایمان او عمل صالح نشته. مسلمان عمل صالح دی منځونو رجوع ته نه وي. ملا غولولی دوکه کړی چسنی خوله کې در کړی مطمئن کړی چې بس پنځه وخته مونځ چې کوو نور څه شی دي. دا دومره کائنات الله صرف منزله نه دي پوره کړي پیدا کړي. امید لرمه چې دغونې به ځان کې بدلون راولئ. دا درس به واورئ، ضرور به یې واورئ او جمعې له به راځئ. وعده ده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. یا الله زمونږ ګناهونه معاف کا. یا الله موږ صحیح مسلمانان جوړ کا. یا الله قرآن او سنت زمونږ ذهنونو ته راکوز کا. یا الله چې کوم صحیح دین دی هغه موږ باندې په هغه باندې موږ ته پوهه نصیب کا. یا الله زمونږ حکمران ته هدایت وکا. یا الله مولا ته هدایت وکا. یا الله که مولایانو ته هدایت نه کیږي رب ته ورک کا. پروردگار عالم ته ولا تبارا والا. پروردگار عالم زمونږ لوی واړه په قرآن او سنت پوي کا. او دا قرآن او سنت زده کول او دا د دین عمل کول او دا نظام راوستل رب العالمین دا دوی ته فرض وخایا. یا الله د ستا په فرایضو باندې دا قوم خبردار کا. یا الله غیبتونو نه منع کا. یا الله دروغو نه منع کا. یا الله دو نمبرایو نه منع کا. یا الله فراډونو نه منع کا. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة